نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نن مونږه قریب مجیب سلورم سبق سره تاسو په خدمت کې پیش یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا دعا کوله. هغه به وی په حدیث کې راغلی دی اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے الله، اے زمونږ ربه، ستا شکر دی د اسمان او د ځمکې عمره او هغې نه پس ته چې کوم شی هم د هغې نه زیات وي هغې عمره. اے لایق تعریف، اے لایق مجد و شرف، بهتر دی هغه چې کوم بنده وي او مونږ ټول ستا بندیان یو او څوک ادرولو والا نه دی چې چاله ته ورکې او ستا په مقابله کې د ډیرو صاحب حیثیت او مالداري هیڅ هم فایده به نه رسوي. نو مونږ ته د الله دعا آغاز حمد و ثنا سره کول پکار دي. شاتنی اسباق کې مونږ دا وویل. اوس سوال دا دی چې د الله حمد څومره وکړو؟ دومره حمد وکړې چې شمارلی هم نشو، ځکه چې الله د تعریف، د حمد، د ذکر او د بزرګۍ مستحق دی. او ثنا څه مطلب دی؟ په ښایست سره په ډېر ښایسته طریقه د چا صفت کول، مدح کول، د چا ډېر ښه او صاف بیان کول، او مجد د عظمت او د انتها درجې شرف ته وایي. نو الله چې کله چاله څه ورکولو اراده وکړي نو بیا د هغه مهرباني، د هغه رحمت او د هغه فضل څوک ودرولی نشي. او که چېرې هغه خپل رحمت د چا نه ودروي نو بیا هغه له څوک څه ورکولی نشي. ځکه چې الله تعالی په خپله په قرآن کې دا فرمایلی دي ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله پاک چې خلکو د پاره کوم رحمت پرانیزي نو څوک د هغې بندون کې نشته، او چې هغه بند کی څوک د هغې لیږون کې نشته. نو دې نه موږ ته څه پته لګي چې د هر شي مالک صرف یوازې الله دی او هغه هر څه کولی شي. لہذا زمونږ ژوند کې چې کله څه مشکل وي، کله څه تکلیف وي، کله پریشانی وي، نو الله طرف ته رجوع کول پکار دي. ټولو کې اول د چا ذکر کول دي؟ د چا خیال راتلل پکار دي؟ د الله. مونږ عموما د بندیانو سوچ کو، څوک صاحب حیثیت، ریسورسفل، چې چا یا تعلقات وي یا نوکری اوچته وي یا بیا څه نیک او هوښیار کس وي. حالانکه تاسو به کتلی وي چې بعض اوقات یو ډیر هوښیار کس هم چې ځان پورې راشي نو خپل ژوند باره کې ډېرې غلطې فیصلې وکړي. بعضې وخت ډېر هوښیار کس خپل مسایل نشي حل کولی، او بعضې خلک دي چې ډېره پیسه ده ورسره خو یې ناجوړه دي، څه خوړی نشي، خوځېدی نشي، ولې چې د الله اذن نه وي نو هیڅوک هیڅ نشي کولی. نو نننی ټاپک زمونږ څه دی؟ موضوع زمونږ څه دی؟ په توحید باندې قایم اوسېدو لا او شرک نه بچ کېدو دپاره دعاګانې به مونږ څنګه کوو. خبره دا ده چې ټولو کې اولنی حق په مونږه د الله سبحانه وتعالی ده. نو بیا مونږ ته ټولو کې اول ژوند کې څه زده کول دي؟ مونږ ته د هغې دپاره دعاګانې زده کول دي چې د الله حق دپاره به مونږه څه کوو. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې کله کعبه جوړوله نو څه دعا یې کړې وه؟ ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے زمونږ ربه، او زمونږ خپل فرمابردار جوړ کې، او زمونږ په اولاد کې یو خپل فرمابردار امت جوړ کې.
مونږ خپل فرمانبردار جوړ کې او زمونږ په اولاد کې یو خپل فرمانبردار امت جوړ کې او مونږ ته د حج طریقې وښایې او زمونږه توبه قبول کې. بېشکه هم ته توبه قبلون کې رحم کون کې. دکسې ابراهیم علیه السلام هم خاص طور سره دعا کړې وه. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. او کله چې ابراهیم وویل ای زما ربه دا ښار د امن ځای جوړ کې او ما او زما اولاد د دې نه لرې وساتې چې مونږ د بوتانو عبادت وکړو. هغه د دې شي دعوا ونه کړه چې ګوره ما خپل وطن پرېښی دی، ما شرک والا قوم شرک والا ځای پرېښوده او دونه په خوارو مې الله له دا کور جوړ کړو نو بس اوس مونږ د شرک نه بچ شو، زه او زما اولاد به اوس هېڅوک شرک ته نه راواړئ. دا دعوا یې نه وه کړې، په ځان یې بروسه نه وه کړې، الله نه یې دعا کړې وه. ولې چې که الله دې بچ نه کي نو هېڅوک دې نشي بچ کولی. دعا کړې وه وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. او یاد کا چې کله د کب خاوند یونس علیه السلام د خپل قوم نه په غوسه کې لاړو نو هغه دا ګمان وکړو چې مونږ به هیڅ چرې په هغه تنګي یا گرفت نه کوو. کله چې کب تیر کړو نو تیارو کې چغه کړه اے الله ستاسو سوا هیڅوک معبود نشته، ته پاکې، بېشکه زه د ظالمانو خطاکارانو نه وم. نو د توحید ذکر لا اله الا الله پکې ټولو کې اول وې، ولې چې لا اله الا الله د نجات ذریعہ ده، خلاصي به هم په دې کېږي، جنت دروازې کونډه به هم په دغه کې کولاویږي، دا د جنت کنجیم ده او افضل کلام دی او ټولو کې لویه خبره چې د دې زده کول په هر انسان واجب دی. تاسو ته پته ده چې عرفه په ورځ باندې یوم عرفه حج ورځ کې ټولو کې زیاته چې کومه کلمه ویل کېږي او دې ته بهترین کلمه ویلې ده هغه څه ده؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. د الله سوا څوک معبود برحق نشتا، هغه یو یوازې دی، د هغه څوک شریک نشتا، د هغه بادشاهت دی او هغه دپاره تعریف دی او هغه په هر شیز قدرت لري. نو یو طرف ته مونږ ته د توحید باندې قایم اوسېدو دپاره کوشش او دعا کول دي، خو بل طرف ته د شرک نه بچ کېدو دپاره هم دعاګانې کول دي. اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا اله الا انت. اے الله زه ستا پناه غواړم د کفر نه او د فقر نه، اے الله زه ستا پناه غواړم د قبر عذاب نه، ستا علاوه هیڅوک معبود نشته. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله الله زما رب دی، زه هغه سره هیڅوک شریک نه ګڼم. اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے الله زه ستا پناه کې راځم د دې خبرې نه چې زه هغه شي سره شرک وکم چې زه ته خبر یم، یعنی چې زه د کس تا سره شریک وګڼم او زه هغې نم ستا چې زه کوم باره کې نیم خبر، یعنی په ناپوهه کې چې زه شرک وکم زه هغې نم ستا بخشش غواړم، بخښنه غواړم. یعنی الله نه بخښنه غواړو او پناه غواړو مونږه د هغې شیزونو نه چې مونږه کله پوهه یا ناپوهه کې شرک کړي وي. بل دعا ده اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. اے الله ما ستا طرف ته سر ټیټ کو، ما پتا ایمان راوړو او ما پتا بھروسه وکړه او ستا طرف ته مې رجوع کړو، ما ستا مدد سره مقابله کړې ده، ستا مدد سره مې جګړه کړې ده د کفر په مقابله کې. زه د ستا عزت نه پناه غواړم، ستا د عزت پناه غواړم او ستا نه علاوه بل څوک معبود برحق نشته او زه دې نه پناه غواړم الله چې ته ما
ګمراه کېدو له پرېږدې، بېلاره کېدو له پرېږدې، ته ژوندې، تا له مرګ نه راځي او ټول جن او انس به مړه شي. نو مونږ ته د توحید خالص اظهار هم کول دي او د دې لپاره دعاګانې هم کول دي او دعاګانې تاسو ته مونږ ویلي چې 3 قسمه وي او یې کې اولنی قسم څه دی؟ توحید اظهار. دا ټولو کې لویه دعا ده، لا اله الا الله. ځکه چې تاسو په الله انحصار کوئ، ټول توکل ټول ارڅ هغه ته سپارئ. او دعا کله کوو مونږه چې کله انسان ته څه ضرورت وي، څه غم وي، څه پریشانی وي، څه ناجوړتیا وي یا څه مالی مشکلات وي، داسې وخت کې الله نه دعا کوي. او ولې د الله نه کوي؟ ځکه چې صرف هغه مشکل لري کولی شي. عمده توحید اظهار دی، توحید خالص کول دي او عمده سره الله رضا کیږي. او الله ټولو کې زیات په کوم شي خپه کیږي؟ شرک. او شرک څه دی؟ ظلم عظیم. الله هر شی معاف کولی شي خو شرک به نه معاف کوي. نو چې لا اله الا الله مونږ بیا وایو که نه، نو د څه شي نفي کوو؟ د شرک نفي کوو. چې کله تاسو په غم او په مسائل کې ګیر یې، نو د لا اله الا الله ورد شروع کې چې سم مشکل وي، سم پریشانی وي، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خو په سوچ باندې چې بس الله مې معبود دی، بل څوک شته نه، که نه زه هغه ته آواز کوم. چې څومره یقین څومره خلوص سره به هغه ته آواز کوې، نو عمکه عمره به ستاسو مسایل حل کېدل شروع شي. اخلاص اظهار ضروری دی. تش په ژبه هسې ټکي نه دي اړول. مونږ خیالي چې مونږ د خپل مسایل په خپله حل کوو. نه، دا صرف الله کولی شي. خو د دې دپاره علم کېدل هم ضروری دی. علم، ایمان او اعتماد کېدل هم ضروری دی. په الله یقین او په دې خبره یقین چې صرف الله به دا کولی شي، او د ژبې نه به اظهار کول او اقرار کول هم ضروری دی. تاسو ته پته ده او همدغه توحید دی، او تاسو ته پته ده چې زمونږ تخلیق ولې کړی دی الله. په قرآن کې فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جنات او انسانان محض دې دپاره پیدا کړل چې د زما عبادت وکړي. نو موږ ته څه کول دي؟ الله والا جوړ شو، الله سره مینه وکړو، هغه عزت وکړو، ځکه چې ټولو کې زیات او ټولو کې اولنی حق د هغه وي، او هر شي د پاسه هغه وساتو، هغه له په هر شي ترجیح ورکړو، فوقیت ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ایمان 70 یا 60 نه بره څانګې دي چې کوم کې ټولو کې افضل خبره څه ده؟ لا اله الا الله. یعنی الله تعالی لا اله الا الله چې موږ وایو، نو هغې نه د هر شیز نفي وشي. کوم شی چې تاسو خدای ګڼئ یا خدای سره یو ځای نږدې یا هغه برابر ګڼئ، چاهے انسان وي، چاہے جنات وي، فرشتي وي، غر وي، کاڼې وي، حیوانات وي، هغه ټولو نفي پکې وشي چې دې کې یو قسم الہ نه دی. ولې چې کوم قومونو شرک کړی و که نه، هغې کې چا کله انسان نه الہ جوړ کو. مثلا فرعون څه ویلي و؟ انا ربکم الاعلی، زه ستاسو ټولو کې لوی رب یم. او خلکو هم هغه نه الہ جوړ کړه، او دا د کبر انتها ده. بعضو خلکو عیسی علیه السلام نه الہ جوړ کو، بعضو بودا ته خدای وې. مسلمانانو کې هم یو حد پورې د نیک خلکو دپاره یو خاص عقیدت وي، عزت وي، او هغه د دې لیول وي چې دی زموږ هر څه دي، بس دی براله هر څه کوي. نو همدغه خو شرک دی که نه. اهل عرب چې هغې فرشتو نه دیویانې جوړې کړې، ته به یې وی چې دا د الله لونه دي، او بیا به یې وی چې دا به زموږ مسایل حل کوي، ته به یې دعاګانې کولې. بعضو خلکو جناتو ته به دعاګانې کولې، بعضو به ونو ته سجدې کولې، بعضو به کاڼو ته نبوتان جوړول. ټیک شو؟ اسلام واحد دین دی چې کوم کې ټولو کې اهم شی څه دی؟ توحید. او هغه ده کلمه لا اله الا الله. د دې بغیر اړو څوک مسلمان کېدی نشي. نو لا اله الا الله دا توحید چې کوم دی، دا ټکي چې دی که نه، دا وحد یوحدون دی. د دې مطلب دی څه شی یوازې جوړول، او همدې نه د الله دا صفات الواحد او الاحد دی. بیا او بیا دا چې نه صرف دا چې الله سبحانه وتعالی یو دی، بلکې مونږ وایو چې د هغه ذات کې، د هغه په صفات کې بل څوک اړو شته نه. لیس کمثله شی، هغه په شان ته اړو څوک څه شی نشته، او هو سمیع البصیر. امام ابن القیم د توحید
تعریف داسې بیانوي. توحید هغه وایي چې توحید صرف د دې کلمې اقرار ته نه وایي چې تاسو دا ووایئ چې الله سوا څوک اله نشته، او دا ووایئ چې الله د هر شي رب دی او د دې مالک دی. ځکه چې تاسو بوتانو پوجا کولو والا، د بوتانو عبادت کولو والا هم دا خبره مني، خو بیا مغي مشرک دي. د دې څه مطلب شو؟ یعنی صرف الله یو منل کافی نه دی، بلکې داغه په صفات کې نور خلق بنه شریک کوي. دا هم توحید تقاضا ده. نو امام ابن القیم مطابق د توحید تعریف څه دی؟ چې توحید وی الله ته رمینا کول، داغه مخ کې ټیټېدل، د هغه په در باندې عاجزي خول، او د هغه اطاعت، داغه خبره منلو کې بتاسو اخره حد پورې سه، داغه عبادت کې بتاسو اخره حد پورې خلوص خای، او خپل ټول اقوال، خبرې او افعال، کارونو کې با صرف د الله رضا غوښتو اراده وي. ٹھیک شو؟ نو صرف الله د پاره بس شي ادروي یا نه بکوي، او صرف الله د پاره بس ور کوي، صرف الله د پاره به مینا کوي، او صرف هغه د پاره بتاسو چانه نفرت کوي. دا ټول په توحید کې شامل دي. صرف دا ویل نه دي چې لا اله الا الله زمانم چې الله یو دی، بلکې دا ټول کارونه صرف الله د پاره کول ضروری دي. نو چې کم او د دې کې بیا دام شامل دی چې تاسو به د چا صفت یا خوشامد د دنیاوی مطلب د پاره نه کوي. که چا صفت کوي هغه به الله د پاره کوي، ځکه چې اکس پتا سو یا الله ته نږدې کوي یا به د الله غوښی نه تاسو باغ سره مینا کوي. که چاله یو مسکراهټ ور کوي نو په دې نیت ورکه چې زما الله خوشحاليږي پدې چې ز خپل مسلمان روړ ته خاندم. ٹھیک ده؟ نو چې کم خلق د الله طرف ته رجوع کوي او د الله جوړ شي او نیک عمل کوي، نو الله بیا د خلکو په زړونو کې په خپل د غیمینه پیدا کی. زمونږ دا شوق وی کنه چې خلک دې زمونږ سره مینو کی، نو تاسو د الله جوړ شي، تاسو الله سره مینا کول شروع کې، مخلوق په تاسو سره په خپل مینا شروع کی. مطلب د پاره چا سره مینا مکوي. ٹھیک شو؟ خلکو سره مینا د الله رضا د پاره، هر کال د الله خوشاله د پاره، او هر شي د پاره بدل یا اجر تمه د چانه صرف الله نه. او الله په باره کې دا هغه خبرې چریونه کې چې کم باره کې تاسو ته علم نوي. نو زمون په ژوند کې داسې توحید پکار دی چې باغی کې هر کار صرف الله لوي. چا سره سلام کول، چا سره لاس ملاول، چا ته مسکراهټ ورکول، خندل، مسکی کېدل، چا سره ترغاړې وتل، چا له مدد کول، د چا کار راتلل، که مشوره ورکو نو صرف دی چې الله ویلی دی. چا سره غم راضی کو نو ولې چې په دې الله خوشحاليږي. چا زړه یریدلې دی نو هغه له تسلی ورکول، د چا سوال کو هغه له جواب ورکول، چا مالی مدد کو نو تاسو مدد وغوښتو هغه له مال ورکې. دا ټول کارونه که صرف الله لکوي نو تاسو ته پته ده چې په نیک کارونو کې ډیر تلوار راشي او تاسو ډیر زیات بوجونه ځان نکوس کې. بیا به دا نه چې تاسو چاله ورکړو هغه تاسو ته بدل رانه کې شکریا ونه کړل، تاسو به خپکان کوي، نه بس تاسو زړه ماتيږي، نه به خپکیږي، ځکه چې تاسو هغه نه دی کړی، تاسو الله لکړیو او هغه تاسو پته ده چې ضرور به تاسو له بدله درکې. نو دې سره به تاسو څومره مضبوط انسان جوړ شي او بنیانو پسې منډه وهل به پرې دی، تاسو به الله رضا کې. ٹھیک ده؟ او بیا تاسو ته د خپل دفاع ضرورت نه وي. بعضې وخت کنه مونږ وایو فلانی را پسې دا وایي، فلانی را سره دا وکړل، تاسو ته به ضرورت نه چې تاسو بیا دای په جواب کې څوک، ځکه چې الله به په خپل تاسو دفاع کوي. کم لارې نه کم تدبیر سره به تاسو مدد کوي. او دام چرې موایه چې زما دا کار زه کوم چې فلانی دعا من زما قبول شوه، یا بل چاته وایي چې ته خبر ستا دعا قبول شوه، تاسو ته څه پته ده چې دا دعاګانو نتیجه وه او کدا د الله رحمتو. نو ځان ته کریډټ مو ورکوي چې دا ما ویلیو نو ځکه الله وکړل. هیڅ پته نه لګي تاسو چېرته څه وړه شانتي نیکي کړې وه، چالم یو ګیلاس اوبه ورکړې وې، خو هغه الله دونه خوښې شوې چې الله دا هغې یو بدل تاسو له کېښود او په دې وخت ستاسو مشکل اسان کړ. ٹھیک شو که نه؟ نو هر نیکي صرف الله له کوي. ان صلاتي ونسکي ومماتي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین. ٹھیک شو؟ نو توحید چې دی دا تاسو د غمونو نه خلاصي، مشکلات نه بچ کوي، اړو تمې نه کوي تاسو چانا، او د ژوند
نو بیا دې دپاره موږ ته کور څه دي د ژوند هر لمحې کې الله سره تعلق ساتئ. هر خبره هر کار چې کوئ نو دا سوچ کوئ چې زما الله به په دې رضا شي او د هر کار صله صرف د الله نه غواړئ. دې سره به بیا تاسو خامخا نیکیانې زیاتې کوئ، بیا به تاسو نیک کار نه پرېږدئ. تاسو چې کوم شی ګورئ تاسو به وایي دا نه پرېږدم، زما رب په دې خوشحالېږي. اسې خو مونږ دا وایو که نه دا کس په پته نشته خوشحاله شي که نه صلی کوم، خو الله خو تاسو ته پته ده چې په نیک کار خوشحالېږي، بیا به تاسو نیکي نه پرېږدئ. ها د توحید نور هم نمونه دي په کتابونو کې ملاویږي، بیا تاسو بعضې وخت پای باره کې لږ په الجھن کې یې نو ځکه درته لږ شانتې دای وضاحت کوم. توحید الوهیت ورته وایي. الوهیت چې دی دا ټکی د الہ نه راوتی دی او د دې څه مطلب وي چې د الله داسې عبادت کول چې کوم کې مینم وي او تعظیم یعنی عزت هم وي، او عمدې ته توحید عبودیت هم ویلی شوي دي. او توحید عبودیت څه ته وایي چې انسان هغه کارونه کوي او د الله عبادت کوي چې د کوم الله حکم ورکړی دی او د هغې شیزونو نه ځان بچ کوي او هغې سره د الله عبادت کوي چې کوم نه الله منې کړي دي. ٹھیک شو؟ ها بیا یو توحید طلب دی، توحید اراده دی او توحید قصد. دا اراده ته توحید قصد هم وایي. قصد معناوي که نه اراده، یعنی چې کوم کې انسان دین الله دپاره خالص کی او د الله د عبادت قصد کوي، اراده کوي. ٹھیک شو؟ نو صرف الله دپاره دین خالص کی. نو یو الوهیت شو، یو ربوبیت شو، او یو د توحید اسماء او صفات چې د الله څومره صفات دي څومره نمونه دي هغې کې بل هیڅوک نه شریکول. یاد ساته تمام انبیا بنیادی چې کوم دعوت وکنه هغه هم دعوت توحید د ټولو. سوره الاعراف کې د انبیا ذکر دی، نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، ټول انبیا ذکر دی او ای ټول هم یو خبره کوي، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای خلکو د الله عبادت وکړئ، د هغه نه علاوه ستاسو هیڅوک اله نشته. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل د تبلیغ شروع د څه شي نه کړې وه؟ بالکل ټیک، لا اله الا الله سره. او هغه څه ویلي چې ای خلکو لا اله الا الله ووایئ، تاسو به فلاح ومومئ، کامیابه بشئ. نو لا اله الا الله هغه کلمه ده چې کوم انسان ته د هر غلامۍ نه خلاصي ورکړي، صرف تاسو د الله جوړ کړي. ګورئ کله چې تاسو بندیانو نه یریږئ که نه نو تاسو د بندیانو غلام شئ. چې کله تاسو چا بنده سره مینه کوئ نو بیا څه د هغه خوشحالي ستاسو خوشحالي او د هغه خفګان ستاسو خفګان وي، نو دا غلامي نه ده، نو نور څه دي؟ نو توحید دا قسمه بوج او دباو نه تاسو خلاصئ. بعضې وخت به هم څوک یری که دا دې وکړو کور نه به دې وباسو، که دا دې وکړو د نوکرۍ نه به یې وباسو. که تاسو ته دا یاد وي که نه چې رازق مې الله دی، بیا به تاسو د خلکو د یرې نه غلط کار نه کوئ. بعضې وخت وي دا رشوت ورکول دي، دا غلط ساین دی، دی غلط ځای کې وکړه کني ته به نوکرۍ نه وباسو. چې تاسو ته پته ده چې رزق د الله په ذمه دی، تاسو یو څه چې لس نوکرۍ هم پرېښودی شئ. بیا بعضې وخت ښځې په یو ډېر ټاکسیک ریلیشنشپ کې وي، ډېر ګران حالاتو کې په کورونو کې سختۍ تېروي. ګورې لږ ډېر بره پورته کېږي، بره لاندې کېږي. ټیک شو؟ هغه دغه نه دی، یو ورځ به خوشحالي یو ورځ به خپئ، خیر دی هغه نه یادوم. خو بعضې وخت ښځه مسلسل یو اذیت برداشت کوي، وال ټکول برداشت کوي او د ګناه ژوند تېروي. بعضې وخت ورته سړي د ګناه وایي او هغه دا ګناه برداشت کوي. بعضې سړي داسې وي چې طلاق وله ورکړي او بیا وایي چې بس اوس خلکو ته مه وایه او بس په دې کور کې به دې ساتم، او هغه هم دا سوچ کوي چې زه به بهر څنګه ځم او بچي مې دي او چېرته به ځم، او د ګناه ژوند دی سړي سره تېروي. حالانکه تاسو سوره الطلاق وایي او ای کې څه دي؟ الله سهل وایي سيجعل الله بعد عسر یسرا، الله به تنګۍ سره آساني پیدا کی. نو ولې ځان په مصیبت کې ساتئ؟ په ډېر شي شیزونو کې موږ په دین سمجوته کوو او هلته اوسو. بعضې خلک وایي ډېره ښه نوکري ده، یاره ډالرو کې پیسې دي، خو د مونځ پکې ټایم نه میلاویږي، نو زه خیر دی زه کور ته راشم او زه خو پنځه مونځونه کور کې یو ځای وکړم، الله خبر دی الله به مې معاف کړي. تاسو ته چا ووایي چې الله به دې حالاتو کې تاسو معاف کړي؟ تاسو ته پته ده چې قیامت په ورځ به ټولو کې اولنی سوال الله تاسو نه څه کوي؟ د مونځ.
نو په دې هم تاسو سوچ وکړئ چې تاسو به الله ته څه وایې چې ما رزق پسې پیسو پسې مونږ پرېښود، حالانکه الله رزق وعده کړې ده. نو رازق الله دی، ستاسو نوکری درکول والا امپلایر نه دی. او د الله ژوند د ځمکه ډیره لویه ده، نوکری ډیرې، رزق ډیر. نو د دنیاوي مقصد لا یا د دنیاوي نقصان نه بچ کولو دپاره ځان د الله تعالی قرباني مه ورکوئ. خپل د عبادت او د خپل فرمانبرداري او د خپل خلوص او د خپل وفادارۍ ثبوت ورکې چې اے الله ته زما هر څه، تا د پاره به زه کمپرومایز نه کوم، زه به په دین کمپرومایز نه کوم، زه به ځان قربان کم، خپل آرام خپل پیسه به قربان کم، خو الله ستا نافرمانی به نه کوم. نو د اسلام اولنې بنیاد څه دی؟ توحید. که توحید نه، که چا لا اله الا الله نه ویلې، نو که هغه مونځ کوي او که روجې ساتي. مثلا تاسو به کتلی بهر ملکونو کې اکثر خلک وي چې مونږ سره غیر مسلمانی مونږ ته قتل نو غیم پکې روجې کې خو دي. ټیک ده، روجې وو ساتي، خو لوګي تندې نه علاوه ایته هیڅ نه ملاویږي. ولې چې دا روجه الله نه وساتلې. نو دغه وخت کې تاسو ایته ویلی شي چې لا اله الا الله وایا، او دا د تبلیغ بهترین ټایم دی. او زمونږ په کار دی چې فرض وي چې خلکو ته ووایو د روجو په باره کې چې روجه څه شی دی، ولې ساتي، دا کله شروع شو، څنګه شروع شو، او دې نه څه فایده وي. اوس په ګوګل وګورئ که نه، بلا خلک روجې ساتي او هغې ټول بړله فایدې لیکلي او زیات تر فایدې د صحت په باره کې وي. خو زمونږ د روجې مقصد څه دی؟ تقوا حاصلول. زمونږ ډېر اوچت مقصد دی تقوا حصول، او دا د قرآن شریف په هر آیت کې څه نه څه په شکل کې دا توحید موجود دی. ٹھیک شو؟ نو توحید چې دی هغه زموږ اولنې تعلیم دی، او د ژوند ابتدا کې شروع کې بچو ته پکار دی چې لا اله الا الله وخایو، او پکار دی چې زموږ آخري کلام هم لا اله الا الله وي. قرآن وی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. تو وایا بشک زما مونځ، زما قربانی او زما ژوند او زما مرګ د الله د پاره دی چې د عالمونو رب دی. او یو حدیث کې مرضی چې د چا اخیرنه خبر لا اله الا الله وی هغه به جنت کې داخليږي. دا د جنت کنجی ده، جنت په دې سره کولاویږي. او کاغه ټول کارونه کوي، خو لا اله الا الله نه وی، ټول ښه کارونه کوي، خو لا اله الا الله نه وی، دا عمل بنه قبليږي. بیا دا چې د توحید څخه تقاضیم دي. ټولو کې اولنې تقاضا څه ده؟ چې الله او پیژنې چې آخر هغه دې څوک چې موږ هغه نه معبود جوړ کړی دی. ٹھیک شو؟ فعلم انه لا اله الا الله. ځان پوهه کا، علم حاصل کا. ٹھیک شو؟ او دا یاد ساته چې توحید علم حاصلول په هر مسلمان باندې فرض عین دی. که سړی وي که خزا، که بوډا وي که ځوان، هر نسل لا دا علم حاصلول فرض عین دی. ٹھیک شو؟ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو کنا طلب العلم فریضه علی کل مسلم. نو کم علم دی چې کم فرض دی؟ د توحید علم، د عبادت علم، په الله یو کې د لوماندې یقین او بیا دغه فرمانبرداري. و انیبو الی ربکم واسلموا له. خپل رب ته رجوع کا او دغه فرمانبرداشت د الله او دغه د رسول اطاعت کول. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین. الله د پاره ځان خالصول. فعبد الله مخلصا له الدین. او بیا د ټولو نه زیاته مینا الله سره کول. د خلکو په ځای الله نه یریدل. ځکه چې کله انسان د چانه یریږي نو داغه د مرزه کارونه شروع کی. نو کوم د الله نه یریږو نو بیا موږ د الله مرزه کارونه کوو، د الله عبادت وکړو، هم داغه اطاعت وکړو. ٹھیک شو کنه؟ چې کوم حکم راکې یا وکړو، چې کوم نم ادري اینه به ادري کو. نو توحید څه دی؟ اختلافات کې هغه طرف ته رجوع کول. توحید دا دی چې په هر معاملې او په هر مشکل کې الله کافی ګڼل. وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا. صرف په هغه باور کول، صرف هغه خپل مددگار ګڼل. او د ژوند په هر معاملې کې توکل ضرورت مونږ ته پریوزي. هر معاملې کې بعض خلک صرف په دې توهمات او خوف په وجه، یری په وجه چې سبب سوي اغي توکل نه کوي، صدقه نه ور کوي، پیسې جمع کوي. نو ولی الله نشته؟ که الله تاسو صدقه ورکړي الله به نور نه درکوي. دومره د بوډاګانو مثالونه دي، د فقیرانو مثالونه دي چې مړه شو او لکونو کروڑونو په بانکونو کې د کسې پاتې شو، والی وارث نو. نو اصل عقلمند او خيار انسان هغه دی چې په الله باور کوي
او هغه سره الله عبادت هم کوي او چې کم کارونه باندې الله خوشاليږي هغه کارونه هم کوي. هغه دا سوچ نه کوي چې په دې بس غریب شم او په دې په ما کې څه کمی راشي. نو د الله رضا کول د توحید حصہ ده. یو روایت کې راځي چې ابو سعید رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو اے ابو سعید کم کس چې د الله په خپل رب کېدو او د اسلام په خپل دین کېدو او د محمد صلی الله علیه وسلم په خپل نبی کېدو رضا شو نو هغه د پاره جنت واجب شو. نو توحید کې دا هم راځي چې د ټولو نعمتونو شکر الله د پاره دی، یعنی هر نعمت باندې د الله شکر کول. او بل خبره الله فیصله تسلیم کول منل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، او ته وایا چې مونږ ته به هرگز نه رسی مگر هغه کوم چې الله مونږ د پاره لیکلې دی. دا د توحید ډیر اهم سبق دی، د الله په تقدیر باندې رضا کېدل. او د دې الټ شرک دی. دا غي څه مطلب دی چې شرک الله سره یا یو نه زیات کسان یا شی برابرول، مثلا عبادت، قربانی یا مدد کولو کې یا شفاعت یا دعا قبولیت کې یا ربوبیت کې الله سره څوک بل څوک شریک کړل. دا الله نه علاوه د چابل چام عبادت کول یا الله نه علاوه څوک بل څوک خپل مشکل کشا ګڼل چې دې به زما مدد کوي، صرف هم دې مال دا مسله حل کولی شي. ٹھیک شو؟ نو زمونږه توحید د دې خبره تقاضا کوي چې مونږه په دې خبره پوخ ایمان لرو چې الله یو دی، د هغه شریک نشته، نه د هغه اولاد شته او نه د هغه په بادشاہت کې څوک شریک شته. قرآن وی وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورہ بنی اسرائیل آیت 111. او ته وایا چې ټول تعریفونه الله د پاره دي چې س اولاد نه دی نیولې او نه په بادشاہي کې د هغه څوک شریک شتا او نه د کمزورۍ د وجې د هغه څوک مددگار شتا او د هغه لوی په خشان سره بیان کا. نو توحید څه شی دی؟ الله صرف الله بڑای بیان کول، دا هو چتواله بیان کول. مونږ ټول وخت کې د خلکو صفاتونه کو فلانه ډیر علاقه فلانی کې دا کوالټي دا صفت ته چره مونږه د الله دومره صفت کړي دي. ځان نه لګ تاسو کې چې چره مونږه الله لا هغه اهمیت ور کړی دی، هغه تعریف هم کړی چې کوم مونږ د بندیانو کو. ها شرک چې دی د دې دوه قسمونه دي، یو فعلی شرک دی افعال یعنی په کارونو کې شرک، او بل قولی شرک دی یعنی په خبرو کې. فعلی شرک ستوي یعنی شرک والا کارونه کم دي، نجومیانو لتل، تعویذونه زوړندول، د جسم حفاظت لا یا کور حفاظت لا یا د حسد یا د نظر بد نه بچ کولو د پاره شي زوړندول. بعض خلکو کو دا حالي چې اغي د نظر نه بچ کېدو خپل غيو نیله کلر یو شي سرګ شان په جوړي بلو آی ورتوي هغه زوړندې، کله په لاس کې پکړه کې چی، کله په ګوته کې چی، کله په کور کې زوړندې. او دې باندې عقیده ساتل چې دا زمونږ نظر بد د پاره بچ کی، دا شرک دی، دا یاد ساته. دین علاوه بعض خلک چې دینو گاڑی په شامان دي، څوک چپړه زوړند کی، څوک په تور کپڑا زوړند کی، ماشومان ته تور ټکی ولګي. نو که خایس لګوي هغه بیا خبره ده، خدا تور خال دی لګول چې دا نظر نه به بچ کی، دا شرک دی. دې سوچ سره کول دا شرک دی. او دا څونه د بیوقوفه خبره ده چې نوې گاڑی د تاسو ور سره چپړه ولګولم، دا چپړه یو بیجانه چپړه ودای گاڑی حفاظت کوي. هغه په ځای په تاسو د الله کلام ویلې و دم کړي وکنه. حدیث مطابق شرک د تیارې شپې کې په تور کاڼي باندې د تور میګي نم زیات پټ زموږ په جون کې داخليږي. مونږ اډو پوي کو نه، مونږ اډو خبر نشو چې دا راضي د کم زینا، دا ټول ځان نه جوړ کړي توهمات دي. د دې شاته هیڅ حقیقت نشته او مونږ صرف خپل دین خپل ایمان په خرابو. بعضی په لاسونو تارونه تړي، بعضی صدم کی د فلانی فقیر زیارت کې مې دم کړي او تارو تړي، بعضی څه کړي خاصه چي چې دا اندام بچکی دي شیزنه. نو دا ټول توهمات دي، ځان نه جوړ شي دي او دا ټول شرکیه افعال دي، د ماده دوزخ ته زی بندا. بعضی خلک خودي حد پوری زی چې د بچی رشتہ کوي، نو رجمیان لاړ شي ورتوي چې دا رشتہ به کامیاب وي کنه، د الکو د الک تمور نوم ورته وي او بیا په سفال مال روبس چې په کوم تاریخ باندې وادو بجای د دې چې دا وګوري چې زم کور کې څه حالات دي، سوک راتلی شي سوک نشي راتلی، نو موږ دې حساب سره وادو کو نه. هغه د مجرمینه تاسو کوي، نو په داسې رشتو کې بس خیر وي.
بیا خپل بعضې خلک داسې دي چې خپل حاجت دپاره خپل مقصد دپاره قبرونو ته ځي، په قبرونو لاسونه راښکي، کله یې نه چاپېره چورلي، کله دیوالونه دی لړ شي او په هغه چپکوي، کله ترې خاوره رالي. دا ټول شرکونه دي، د شرک قسم دی. او بل شرک قسم څه دی؟ قولی شرک، خبرو کې، یعنی شرکیه الفاظ د خولې نه راویستل، د غیر الله قسم خوړل، دا ویل چې ما ته د ستا د سر قسم وي، ما ته ستا د پلار قسم، ما ته د خپل پلار قسم، د کعبې قسم، د ژوند قسم، یا ستا د مور پلار قسم، یا زما د بچو قسم. دا ټول شرک دی. چې کعبه وایې نو خو رب کعبه ووایې که نه، د کعبې چې کوم الله دی د هغه قسم وخورې که نه، ټیک ده که نه؟ نو الله بغیر د بل هیچا قسم تاسو نشئ خوړی، دا شرک دی. او دا شیزونه بیا تاسو حرمت والا ګڼئ، سیکرټ غړې، نو کدا تاسو حرمت والا غړې بیا دا شرک اکبر شي. ګوره چې دومره عزت والا ورکې چې او دا خو ډېر متبرک دي، دا بیا شرک شي. او بعضې داسې الفاظ خلک وي چې که الله نه وي او فلانی نه وي نو دا به نه کېدل. فلانی څه ته وایي؟ الله ټیک دی خو بل چا خو تاسو له څه نشو کولی. نو الله سره دا اور چې موږ ولګو که نه، څوک وایي چې که الله غواړي، موږ اکثر وایو په تا به شي او په الله به شي. پتا وشي به بالکل نه وایې، الله وشي کوي به الله. ټیک شو که نه؟ نو دې شي څه ډېر غور کوئ. تاسو دا ویلی شئ چې الله دا ډاکټر سبب جوړ کو زما دا لور بچ شوه یا زما زوی بچ شو، خو دا نشئ ویلی چې دا ډاکټر راغی او فرشته شو او دا یې وکړه. نه، سبب شو، الله سبب جوړ کو، خو کړي الله دي. نو الله سره تاسو چې دا وایئ چې الله غواړي او الله کړي دي او بل فلاني کړي دي، دا ګوره ډېر غټ شرک دی. بیا خلکو ته ښودلو دپاره څه کار کول، خلکو خوشحالولو دپاره سجدې کول یا حج عمره کول په دې باندې چې خلک موږ ته ډېر حاجي صاحب وایي، دا هم شرک دی. بیا څوک سپیره ګڼل، فلانی ډېر سپیره دی، فلانی مرغۍ سپیره ده، پیشو اکثر یادوي توره پیشو ډېره سپیره ده، څوک تاوس ته سپیره وایي، دا ټول هم ګورې شرک کې راځي. اصل نحوست تاسو ته پته ده سپیرتوب د څه نه دی؟ هغه د انسان په مرۍ کې ځوان دی، هغه زموږ د خپل ګناهونو سپیرتوب دی. زموږ خپل ګناهونه زموږ کې نحوست اچوي. نفع او نقصان دواړه صرف د الله لاس کې دي. او کفر څه دي؟ د توحید الټ چې دی هغه کفر وي. یعنی چې توحید انکار څوک وکړي که نه، د الله انکار وکړي، او یا چې الله په کوم شیزونو ایمان راوړو ویل دي هغې نه انکار وکړي، نو دا کفر دی. یعنی ایمان نه کېدل کفر دي. څنګه چې ایتھیسټس وي، هغې وي چې موږ اړو الله منو نه، بس دنیا په خپله جوړه شوه، الله هم نه منو بل څوک هم نه منو، نو دا کفر دی. ٹھیک شو؟ ایمان ضد چې دی هغه کفر دی. او دین علاوه د شکر گزاری چې ده د دې الټ هم کفر دی. ناشکری چې ده کنه دام کفر دی. د احسان الټ هم کفر دی. د نیک عمل ضد هم کفر دی. او د کفر دوه غټ قسمونه دي. یو کفر اکبر دی، هغه انسان د دین نه د اسلام نه بهر وباسي، هغه بیا مسلمان پاتې نشي. څنګه چې الله نه انکار کول، حق نه منل، نفاق چې په زړه کې یو څه دي زړه کې بره نه اسلام کوي او منځ کې اسلام نه مني، یا شکوک و شبهات، داسې قسمه شکوک و شبهات، پته نشته الله شتم که نشته، نعوذ بالله، یا پته نشته آخرت شتم که نشته، مرګ نه پس ته به جنت یا دوزخ کیږي که نه، حساب به ایم که نه. دا قسمه شکوک چې دي که نه، دا انسان کفر ته بوزي. او کفر اصغر وړوکی کفر هغه دی چې کم انسان د اسلام نه خو نه وباسي، خو دا هم ډېره لویه ګناه ده. ژبې نه ویل خو په عمل کې داسې شی نه ساتل، مثلا دا منل چې مونځ فرض دی خو کول نه، ٹھیک شو؟ روژه منل خو کول نه، او یا حج چې دی د هغې انکار کول، ٹھیک شو؟ نو دا شیزونه هم تاسو کفر اصغر کې بوزي. او کفر چې دی نو د دې دا قسمونه موږ تاسو ته وویل چې کومو. او اوس دا ده چې الله چې کوم توحید اقرار خلک کوي هغې له ډېر خوشخبری دي بیا، او انکار کولو والا ګورې د عذاب ډېر زیات خبرونه دي. الله د توحید اختیار کولو والو مددگار وي، هغې نیغې لارې ته بوزي. قرآن کې لیکلی دي وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بېشک الله تعالی هغه خلکو ته د نیغې لارې هدایت ورکوونکی دی څوک چې ایمان راوړي، هغې له توحید اختیارولو والو له رڼا میلو شي. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، الله ملګریم شي او د تیارو نه رڼا ته وباسي.
د کفر تیارونه، د ظلم تیارونه، د ګناه تیارونه. هغې ته پاک ژوند ملاویږي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. کم کس چې نیک عمل وکړي، که سړی وي که ښځه وي، په شرط یې کې مؤمن وي، نو موږ به هغه باندې پاک ژوند تیرو. دنیا او آخرت کې به د ژوند سامان ملاوېدو بشارت دی. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرة. الله تعالی مؤمنان د مضبوط خبرې سره مضبوط ساتي، د دنیا په ژوند کې او په آخرت کې هم. بل څه کېږي دې سره؟ دنیا او آخرت کې مکمل امن ملاویږي. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کم خلکو چې ایمان راوړو او هغوی خپل ایمان د ظلم سره یوځای نه کړو، د هغو خلکو دپاره امن دی او هم دی هدایت موندونکي دي. نو مونږ ته څونه چې د انسان په زړه کې توحید مضبوط وي، دومره د هغه ایمان قوي وي او دومره د هغه په الله اطمینان، یقین او توکل زیات شي. قل هو الله احد. دا صورت څومره لنډ دی، څومره لږ آیتونه دي پکې، خو تاسو ته پته ده چې دا د قرآن 1/3 برابر دی، ځکه چې دې کې د توحید بیان دی. نو دې نه موږ ته څه پته لګي چې توحید چې په کوم آیات کې ذکر دی، هغه د نورو ټولو آیات نه افضل دی او د اعمال قبولیت دارومدار په توحید دی. او داسې خلکو له د الله د مدد وعده ده او د زړه او د روح پاکیزګي د توحید سره ده. او توحید یعنی لا اله الا الله د زړه نه، د ژبې نه او د عمل نه چې څوک اقرار کوي، هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ملاویږي. کبیره ګناهونه کولو باوجود به د هغه بخښنه وشي. کبیره ګناهونه څه دي؟ غلا، زنا، قتل، د مور پلار نافرمانی. خو که هغه لا اله الا الله وی او ورسره رښتونې توبه وکړي، دا ګناهونه پرېږدي، نو انشاءالله الله به معاف کړي. او که توبه یې نه وه کړې، موقع ملاو نه شوه او مړ شو، نو سزا ملاوېدو په صورت کې به هم نبی صلی الله علیه وسلم د هغه سفارش کوي او آخرکار به روزي. سزا خو به اخري خو روبزي. او توحید باندې قائم اوسېدو والا کس که شراب څکل شروع کړو، نو هم لا اله الا الله په وجه باندې به اخر د دوزخ نه راویستی شي او جنت کې داخله خو داړو په لا اله الا الله باندې. او شرک والو د پاره سری چې شرک ډیر غټ ظلم دی، ډیر غټه ګناه ده او الله تعالی ناپسندیده ترین عمل دی او ناقابل معافی ګناه دی، بخنه نشتا. او د شرک والا ټول نیک اعمال بزایا شي، بلا نیک اعمال به کړي، خلکو له کروڑونو روپے په صدقو کې ورکړي، جمعهتونه جوړ کړي چې سیم کړي وي، خو چې شرک کوي اعمال به ټول ضایع شي. مسند احمد کې روایت دی چې الله عزوجل با قیامت پرس ټول مخکینی رستونی خلق راجمع کی او بیا به وی یو سړی به بیا आवाज وکي، یو आवाज براشي چې کم کس صدا سے عمل کولو چې هغه الله ته پاره کړو خو پای کې بل څوک شریک ګڼلو، نو هغه ته پکار دی چې هغه ثواب هم د الله نه علاوه د بل چا نه غواړي، یعنی چې چا لپاره کړو. او سوچو کې چې بیا په دې کارونو څه کوو، په دې عملونو به څه کوو چې کومه الله له نه خلکو لکړي دي. نو الله د ټول د شرک کولو والو د شرک نه بیزاره دی او نیک اعمال چې کم د خلکو خوشالولو لکړي دي شوي دي، دا غیبم قیامت پرس هیڅ اجر نه. مشرک د پاره جنت همیشه د پاره حرام دی او د هغه کور به همیشه د پاره دوزخ وي. نو ډیر زیات ضروری دی مونږ لا چې توحید سره مونږ کفر او په شرک هم ځان پوي کو او د توحید حصول له دعاګانې مکو چې الله ته مونږ ته توحید خالص عطا کا. او توحید اظهار بسنګ کو کثرت سره لا اله الا الله وایو، دا افضل الذکر دی. او د کلمه توحید په وجه باندې الله تعالی یونس علی السلام د مې د خېټې نه راويستو، داغه توبه قبول کړې وا او څه دعا کړې وا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. چې سو کوم پیغام او پریشانه کې دا وای، هغه تبم تغم پریشانه نه خلاصې ملوشي. توحید کې دا ډیره جامع او بهترین دعا بل ده او هغه باره کې دي چې دعا د تاول وې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. کم کس چې روز کې سلزله دا کلمه وای، داغه په نامه اعمال کې به سل نیکیانې ولیکل شي، سل ګناونه به
لري کړی شي او هغه ورځ به ټوله ورځ دا دعا د شیطان نه دغه حفاظت کوي دې پورې چې ماښام شي او هغه ورځ به یو قسم د دنه زیات بهتر عمل نه سوای د هغې چې چا دنه زیاته دا کلمه وویله. ټیک شو. اوس دې کې وګورئ چې د دعا کې څه دي؟ لا اله الا الله وحده، دا اوس څه دي؟ توحید بالذات دی. ټیک شو. لا شریک له، دې کې سره علل صفات والا توحید راغی. له الملک، داغه بادشاہت چې داغه بادشاہت دی او د بل چا نه دی. وله الحمد، چې اصلي بادشاہ هغه دی او په دې وجه د تعریف لایق هم هغه دی. وهو على كل شيء قدیر، دا د انسان یقین مضبوطی چې ټول کارونه به الله جوړي. نو دا مکمل دعا ده. او شپې اوده کېدو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا شپې اوده کېدو وخت کې خپل کټ ته راتو وخت کې دا ویل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. او ورسره ویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو د هغه ټول ګناونه به وبخلی شي اگر چې هغه د سمندر د سین د زګ برابر وي. ورځ کې مونږ څونه ګناونه کوو هغه ټول په دې معاف شي. یو بل دعا ده چې هغه د هر دعا قبلېدو دپاره ده. یعنی چې که شپې وخت کې سترګې کولاو شي نو دا دعا تاسو ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. او ورسره ووایې الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دینه پس ووایې اللهم اغفر لي. او بیا چې تاسو کومه دعا مواړئ ان شاء الله الله به قبلې. او سحر او ماښام لس ځله ویلی شوی دي چې تاسو دا کلمات وایه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اوس وګورئ دې سره به د توحید څونه ځله اقرار وشي ورځ کې. یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې چا د سحر مونځ نه پس ته لس ځله دا کلمه وویله الله سبحانه وتعالی به هغه لس نیکیانې لیکي، لس ګناونه به معاف کی، لس درجې به ول اوچتي کی او د دې کلمات ثواب به سي چې لکه اسماعیل علیه السلام په اولاد کې 2 غلامان چې آزاد کړل او کما خام ته وای نو هم بد دې عمده ثواب وي. او لس منټ هم په دې نه لګي، ډیر کم ټایم لګي. او ما خام وخت کې ویلو د پاره بل دعا خیله ده لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې کوم کس د ما خام نه پستا یعنی ما خام موږ نه پستا لزل دا وی الله تعالی د هغه د حفاظت لپاره یو وسله بردار فرشته مقرر کی چې کوم سحر پورې بداغه د شیطان نه حفاظت کوي. او سوچو کې څومره زبردست فضیلتونه دي د دې توحید د کلمات. یو بل دعا ده چې الله تعالی وی چې بازار دعا وته مونږ وایو چې بازار کې داخليږي نو دا دعا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. دا چې څوک بازار کې داخل شي وي بعضی وخت تاسو گاډي کې ناشته بازار نه تیریږي هم تاسو دا دعا ویلې شي او دا سکس لپاره الله لس لکه نیکیانې ولیکي یو ځل ویلو باندې. او سوچو کې بس مسلسل وای نو بیا بس ونی بیا خو کروڑونو ته خبر ورسي لس لکه ګناه ولا معاف کی او په جنت کې ولا یو کورم جوړ کی. اوس بازار کې څه وجه ده چې په دې دعا د دې یو ځل ویلو باندې دونه اجر دی ولی چې بازار د رونق زیوی اکثر الته انسان الله ایر کی او په دنیا کې پریوزي او یا التس غلط کارونه مو کی نو په داسې کې چې څوک رب خپل الته یادې اغلبیت دومره لوی اجر ملاويږي. د یوم عرفه بهترین دعا هم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و چې د بهترین دعا چې کوم عرفات باندې وختل کیږي او کوم چې زما د انبیا مانه پس چې مانه اول چې کوم انبیا او دای ټولو قول او بهترین هغه ده لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ٹھیک شو. بل کلمه درته خیم د دې باره کې امداده چې کوم دعا دینه پس ته وکړي شي قبليږي. اللهم اني اسالك بانش هد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
نو الله نه مونږه دعا ده چې الله مونږ ته د ایمان مینا عطا کی او ایمان سره مینه د پاره یو څو دعاګانې اللهم حبب الینا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الینا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنة الخلد. اے الله زتانا داس ایمان غواړم چې کوم مضبوط او قوي وي چې کوم کې شک او تردد نه وي. اے الله ما د مرتد کېدو نه بچ کا او زتانا هغه نعمت غواړم چې کوم ختم نشي او د جنت اعلی درجه کې یعنی جنت خلد کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مال رفاقت راکا او د کفر نه بچ کېدو د پاره یو څو دعاګانې اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت الله ربي لا اشرك به شيئا. دا سم پریشانی سم چې مشکل وي سم چې غم وي هغه به درته آسان کی خو شرط څه دی کینه او په توجه یې وایه غور په وکې په الفاظو یې غور وکې بیا دا دعا وغواړې چې او دعا څه ده الله زما رب دی زه هغه سره هیڅوک نه شریکوم. ٹھیک شو؟ ها بل دعا ده اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. اے الله زستا پناه غواړم د هغې نه چې کوم ما د کسته شرک وکړو یعنی چې کوم نه زه خبر وم او چې کوم نه زه نوم خبر زه د هغې هم تانا بخنه غواړم او یاد ساته چې د شرک ګناه معافي غوښتو بغیر نه معاف کیږي. نو ګناه غوښتل ادا من بخنه غوښتل ډیر ضروری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا هم ډیره کوله اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اے الله ما تعالی اسلام روړو ما پتا ایمان روړو ما پتا باور وکړه او ما تا طرف ته رجوع کړه او ستا په مدد باندې ما کفر سره جنگ وکړو. اے الله زه دې خبرې نه ستا د عزت پناه اخلم ستا سوا زما معبود نشتا چې ته زه دې خبرې نه ستا پناه غواړم ستا د عزت پناه غواړم ستا سوا معبود نشتا چې ما د نیغې لارې نه لرې کې او ګمراه کې یعنی ما د گمراهۍ نه بچ کا ته همیشه ژوندې اوسېدو والی تعالی مرګ نه راځي او جنو انس پټول مړ شي. نو خلاصه څه شوه د دې هر څه چې موږ ته پکار دی چې د توحید علم حاصل کو د توحید مانده د خاتمې دعا وکړو چې الله زموږ خاتمه په توحید وکا د شرک خفي او ظاهري دوانو نه بچ شو چې کوم ظاهره غټ غټ شیزونه دي اغم او چې کوم پټ دي غینم خپل عبادت کې هیڅوک الله شریک مګنه او خپل ټول معاملات ته الله سب ته وسپاره. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما آمين ثم آمين. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرمائی چې کله زما بندگان زما باره کې تاسو نه سوال وکړي نو ووایي چې بېشکه زه نږدې یم زه جواب ورکوم یعنی زه اورم او کله چې ما څوک یاد کړي نو دوی له پکار دي چې زما حکم ومني او په ما ایمان راوړي ځکه چې دوی هدایت حاصل کړي. د قریب او مجیب مقصد دا دی چې موږ د دعاګانو طریقه زده کو او دعاګانو لپاره څه شرط دی څه کول دي او څه ویل دي یعنی څه طریقې سره. نو الله تعالی فرمایي چې د الله حمد و ثنا سره د دعا شروع کوي او موږ له پکار دي چې د الله حمد و ثنا سره د دعا شروع کو او نن به د توحید په باره کې استقامت باندې یعنی استقامت راوستل چې دا بسنګ کیږي د شرک نه بسنګ بچ کیږي د هغه دعاګانو باره کې به ان شاء الله.
نو اول موږ پکای چې د دعا طریقه زکو دعا کې حمد و ثنا کول دي اور هم نه پس سونه هم کول دي ډیر هم کول پکار دي څومره چې تعریف ډیر دونه ډیر دعا قبليږي او ثنا مطلب یعنی خپل انداز سره خپل صفات الله تعالی بیانول الله تعالی صفات ټول خپل دي او د الله صفات بار بار بیانول او غي سره دعا کول یعنی الله یادول داغه نه غختل دا امید ساتل چې هغه ورکول ولدي نن به موږ کریم مجيب کلاس کې اول د الله په اړه کې واجو یعنی توحید په اړه کې چې انسان توحید کې د سمې ادا هر عمل وقبول شي ځکه توحید په اړه کې علم اخستل ضروری دي او د دې لپاره ډېر دعاګانې هم کول دي توحید بهترین مثال دی د حضرت ابراهیم علی السلام یعنی توحید چې کوم بهترین مثال حضرت ابراهیم علی السلام دی نه داغي په جون کې هر طرف ته شرک او د خاندانونو کې داغي پلار مګر ابراهیم علی السلام ځان او خپل اولاد د دعاګانې کولې یعنی ځان بچ کړو ځان دعاګانې ده چې الله تعالی ته ځان کمزور غوړي چې الله زه هیڅ نشم کولای زه ځان نشم بچ کولای کې ته ما بچ کا ځکه هغه ځان ډېر زیات دعاګانې وکولي او صرف الله چې دغه انسان بچ کولی شي د شرک نه موږ له شرک نه بچ کېدو لسه کول دي دعاګانې کول ډېر لګینه بلکې ډېر کوشش کول مهنت کول ډېر لپاره توحید لپاره شرک او منافقت د دواړو نه بچ کېدل ضروری دي اور د دې کې بیا دعاګانې ډېر کول دي او ایمان مضبوط ساتل دي سوري اور توحید اقرار کول دي یعنی لا اله الا الله ویل دي او دا دعا د ټولو نه غټه دعا ده ځکه چې هغه ذات باندې توکل وکړو صرف هغه بوس مونږ بچ کړي ځکه چې ان کې علاج چې صرف هغه مدد کولی شي توحید خالص ساتل توکل امید صرف د الله ساتل بل چا نه پکې مدد نشي وخته هر چیز الله نه غوښتل مطلب د انسان چې په الله دومره توکل چې هغه غواړي چې هغه یقین چې آداب قبليږي ان شاء الله او شرک هم بیا بچ کولی شي نو شرک څه شی دی دا ظلم عظیم دی یو لوی ظلم دی نه غټ ګناه ده دا د سره الله ناراضه کیږي او شرک مطلب چې الله سره برابرۍ کې لکه څوک شریکول یعنی دعا کې په عبادت کې الله له اولاد جوړول داسې څه نه پکې راځي او توحید څه فائدہ کوي چې موږ په توحید شو ان شاء الله جون کې امن سکون راځي امید والا جون جوړ شي د انسان ځکه چې انسان یو رب باندې توکل وکړي نه بیا انسان شرک او د سيزونو نه وځي یعنی الله یې بچ کی بیا نور خلکو لترونه او ساتي یعنی څنګه چې خلک پیران باباګانو پسې ګرځین الله فرمایي تاسو باندې ټول هر څه نه بنیاز شي او انسان په سکون شي کلم چې هغه غواړي نه غسر به د الله نه غواړي هغه بچ ته خاص پکار دی په جبه سره هم او عمل سره هم دا چې الله اقرار شي یعنی چې واقعي هغه الله زمانه ما په ایمان وروړي دي هغه حکم ومنم اور بهترین ذکر یعنی دعا هم دا لا اله الا الله ویل او ډېر زیات دعاګانې وسره کول او الله خاطر صبر شکر کول په مصیبتونو په تکلیفونو الله لپاره بدل نه خستل یعنی بدله موقع وي خو نه دی خستل یعنی معاف کول د چا مدد کول هغه صرف الله لپاره او شرک څنګه جوړیږي موږ ته څنګه پته لګي اصل کې انسانانو یا نور سيزونو له الله مقام ورکول یعنی حد نه وتل عبادت په چې عبادت چره دا دعا عبادت ته مثلا په دعا هم چره په د دې حق به انسان بیا بل چلا ورګي د الله نه علاوه یعنی بل چانو مې سات چې دی وزم دعا قبول وکړي الله فرمایي چې نه ادا سی ونه کوي دعا چره د عبادت ته دا صرف الله نه وختلی نو الله فیصله په مخ کې د خلکو نه دی منل چې څوک منی مطلب در شرک کول دي څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې کافرانو مشرکانو د بوتانو په نوم باندې ساروي ذبح کول نو هغه د پایاست کې خیرات هم کول نن هم پیرانو باباګانو په نوم باندې خلک ورکړه کیږي یعنی د هر څه غیم کوي بل دا چې څنګه چې یره د الله نه پکار د خلک د بوتانو یا د عام انسانانو نه ساتي یا د جناتو نه چې څونه چانه څوک سيريږي نو دا ټول شرک شو او توحید سمانه توحید څه توای یعنی یو سیس جوړول ان الله یو منل او د هغه ذات او صفات کې بیا لکه دا چې بل څوک نشته بس هغه کې بیا یو منل الله یو منل خو ذات او صفات کې هم الله منل چې بل څوک سره نشته په دې کې شریک یا مددگار سره نشته صرف هغه خالق او مالک منل خپل ټول کارونو عملونو کې اخلاص پیدا کول توحید دی محبت او سجده دا صرف د الله لپاره یعنی کمینه هغه موږ او سجده نه عبادت کول اطاعت کول عبادت کې اخلاص ته هر صرف د الله لپاره چا سره کلین دی نه تعلق ساتلی رشتہ داری کولی دا ټول د الله لپاره او د نفع نقصان مالک هم الله ګڼل بیا توحید څخه فائدہ شو چې موږ په توحید شو ان شاء الله اصل کې جون کې خیر برکت راشي او الله د بال چې کم اول مشویای کې برکت راشي او الله مخلوق پزره کې بیا داغه لپاره محبت پیدا کی او دا بیا خالص محبت دی بهترین اجر مله ور کوي در سکون اطمینان ذریعہ ده دعا او عبادت هر څه به قبول شي او آخرت کې به بهترین مقام ملاويږي د الله مدد وته ملاويږي بیا الله تعالی څنګه مدد کوي دا به الله طریقې چې څنګه کوي وغل چل ورزيا کول شي
بیا د ډیرو نیکو توفیق ملور کی او د نیک اعمال هم بیا ډیریږي د سره د غم مصیبت او مشکلات نه انسان بچي مطلب هر څه سره د الله نه غواړي، نور خلکو بس بیا نه ګرځي. قرآن کې الله تعالی بار بار فرمایي چې هر نبی خپل قوم ته د توحید پیغام ورکړی دی، چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل تبلیغ شروع هم د توحید سره وکړه. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم د خپل تبلیغ شروع هم د توحید سره کړی و، یعنی لا اله الا الله ویلو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ای خلکو لا اله الا الله وای کامیاب بشئ. یعنی دا کلمه چې دا توحید ویل انسان د هر چا د غلامۍ نه بچ کی، ځکه موږ هم توحید زده کول دي، خپل اولاد ته هم خول دي. یو حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا آخري کلمه لا اله الا الله وي هغه به ضرور جنت ته داخليږي، ځکه چې دا کلمه چې د لا اله الا الله د جنت کنجي ده، چابي ده. اوس توحید چې هغه څه تقاضي دي ابا پورا کول نو الله غیب به انسان په توحید شي. اول خدای چې الله پیژندل، د توحید علم اخستل په هر چا چې یعنی دا په هر چا باندې فرض دی، دا ضرور اخستل دي، دا عبادت علم دی. یعنی او بیا هم الله تعالی باندې توکل کول او هغه د لپاره فرمانبرداري کول، د خلکو یره نه ساتل بلکې الله نه یریدل، هر حال کې الله مالک ګڼل، مددگار ګڼل، د الله نه راضي اوسېدل، یعنی د الله په هر فیصله باندې رضا کېدل، د ټولو نعمتونو باندې شکر کول. اوس دلته پته لګي یو عملی شکر دی، یو قولی دی نه په خپل باندې چې موږ چې نه څنګه چې لا اله الا الله موږ وایو د یو قسم کې توحید بیانول دي، خو یو دی عملی شرک، د عملونو نه پته لګي چې دا شرک دی. څنګه دی مثلا تعویذونه جوړول، په دیوالونو ځوړندول یا په کورونو کې ځوړندول یا لاسونو ته چول، یا دا چې موږ چې د سر مصیبت تکلیفونه ختميږي، یا پیرانو باباګانو مزارونو پسې تل چې دې زموږ دعاګانې حاجت قبول کړي، نو په لاسونو سره داسې ساچول چې کور کې لګول چې به دې سره خلکو چې په موږ نظرونه لګي. بعض داسې سيزونه دي چې هغه ماشومان په لاس ساچول کېږي، یا د ماشوم په تندي باندې تور داغ ولګي چې دې د نظر نشي، یا لاسته د ماشوم تارونه جوړ شوی هغه ورته واچي، یا داسې بعض خلک لاسو ته رنګ وغیرہ چې ګوتې ورته واچي، او بیا دا چې سلیمانی ګوتې دي. د واده لپاره نجوميان ولا خلک زی وته چې دا وګوره چې آیا دا واده به کامیاب یو کنه، او بعض خلک خپل حاجت پر کولو لپاره یا د دعا غوښتلو لپاره قبرون لزی ته سجدي کوي، هغه ته طواف کوي، دیوالونو خولي، د الله نه علاوه د خلکو په نوم باندې قسم خوري. دا ټول سيزونه دي، دا ټول شکونه دي، وهمونه دي، دا هیڅ قسم څه شي نشته اسلام کې، دا هیڅ فائدہ نه ورکړي، دا انسان نه ایمان ختمي او دا وړو کې شرک چره، دا شرک اکبر بیا جوړي. مطلب د وړو خبر چې سخیانه ساتي خلک په غټ شرک کې اونخلي. اوس د توحید اولټ چره انکار کول یعنی کفر کول دي، یعنی الله نه منل او د الله هم نه منل، دا کفر دی. یا توحید انکار کول نو دی له آخرت کې څه نقصان دی؟ سوچ انکار کې مطلب نه مني، داغي زه جهنم دی، د دې به معافي نه کیږي، نه معافي به دې ته بالکل نه ملاويږي، د دې هر عمل ضایع شو، څومره چې دې مال دولت ضایع کړی دی په دنیا کې، به دې وایي چې مسلمانان چې نه سبوي شرک هم کوي او فی سبیل الله سره لګي، الله فرمایي د دې هیڅ نه قبليږي. او چې څوک په توحید دی اقرار کوي، دې له خوشخبری ده، دې له سدي جنت ته داغي نعمتونه دي، په دنیا آخرت کې امن دی، یعنی کې تکلیف پني، او هم دې خلکو له صراط مستقیم په دنیا کې ملاويږي، پاک جون ته مروشي، زړه پاک، روح پاک شي، د دې کبیره ګناهونه کوښ نه هغه باوجود الله دی بخي، مطلب کبیره ګناهونه کدي نه اوښ نه لای بخي، او شر دا کدي توبه وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم سفارش وکړي د خلکو له الله تعالی دې زموږ ته خالص توحید نصیب کړي او هر قسم شرک نه پاک کړي، بچ کړي، د ایمان محبت زموږ کې پیدا کړي او موږ ته مؤمنان کړي او ایمان په حالت کې زموږ مرګ راشي. امين ثم امين. صدا ستوغان دي چې تاسو ته ان شاء الله په ګروپ کې شیر شي، غدا دي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دا کلمه ده، کلمه توحید چې یونس علی السلام ویلي و، او د دې کلمې په وجه د توحید په وجه د هغه مدد شوی، دا موږ هم کول دي ان شاء الله. دویمه دا دعا لا اله الا الله دا ډیر زیات ویل دي. دریمه دعا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سوکوي دا غسل ګناونه ختمي کی، سل نیکی ولیکل شي او د شیطان نه حفاظت شي، نیکی یې ډېر زیات شي. او دا دعا چې دا د عرفه پرزم ډېر دا ثواب دی، دا موږ د بکار چې سهار او ماښام کم سے کم چې لز زلوایو او سل زلم غوېلی شو، بکار هدا چې ټول رضوایو او خیر کم سے کم چې سهار ماښام سل زلوایو. نو دا کلمه ویل کې د توحید اظهار کول دي چې د الله ډېر خوښ دی. نو دا ان شاء الله موږ سهار ماښام وایو. نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا د کېدو په ټیم کې هم مدرمه کلمه وسره هم وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ان شاء الله